هارون الرشید بادشاہ پخکار وته دی خکار وک او هغه بیا عمله ور سره وا خکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارګر هغه او د هارون الرشید د مخ نه روټه او تختول هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدم چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخ نه روټه او تختول دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې الته څه ګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکی او صادر او په ډډه پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خوړلې وي نو دا یوړه هغه له په خوله کې ورک بادشاہ چې ورور رسید نو کارغه والوته دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلم غلو ونیوم او وی شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپې او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې او څوک په دې لار راضیم نه چې ما پرانی څومره موده وشوه وې 3 میاشتې وشوه بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشوه او ته دلته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې او بم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورسي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوخو کدو سره به ډیر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاص ہے خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوخته ما وی چې والله قبل شی او خرم دیوا دا غشینا چې زما د محبوب خوښ مودي او شوي کدونه بغیر بل شی نه خورم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیره ورک تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شعر اتدا سے وخایا چې پاغه پورا عمل وک پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي او یو شعر اتدا حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاش هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی
چې په دې پنځو منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مکم دغه پنځه منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به ته والله که څه کم. چې سړی روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی دی به ګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چې دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سړی ولید نو د سړی ته وګورئ حد د عشق حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس دي پیغمبر تقریر کوي یو باندې سړی هغه ته اعرابي وایي عربی کې اعرابي ورته وایي باندې ته مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس دي دا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز. صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته واله لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را. پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وایي. پیغمبر فرمایل خبردار چې څو ورته ونه وایي پرې دې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تشي متیاز یو کړي بیا راغی کېناست. علما لیکي چې دا سړی خو یا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي. محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیاز ورغلی ډېری ټینګي اړکه خیال کو چې که بهر متیاز او تزما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي او که نظم الته متیاز ټینګ راغلی دي راشه دا د جمعات بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشته. د صحابه د عشق دا عالم د مینې دا عالم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایئ چې بس خود خدای احکام منلو قاصد و رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دم صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړه ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیه السلام راغې ثوبان بیا هم جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم کنه ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جارم زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناشته اے حبیب زباغه جنت څکم چې چرته تا نوی نما جنت څکو حور او غلمانان او مانای څکو ما مقصود خود ته
نو چې تا نه وینم زه به جنت څه کوم؟ الله د خدای غیرت په جوش کې راځي. د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونه اوسه بل شوق مې نشته. قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين. اے پیغمبر صوبان تو آیا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینې نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لاس ورځ یو گیا پروا نه پیغمبر تی تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دی قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې. ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هريره نه کسوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما. یو می هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دویم می هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه اور کشوا. چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو بس اوړه کم قوم چې په خدای اعتمادي کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاو شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واسطول د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان دی پیدا ورغه خلق ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان بئی وغیرہ اتیان بئی دیورا څوک دی؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر ته خبر آزاد شاہی کور ته منتقل ش هغه ز شاہی کور کې بنو سیګم ز په جمعات کې اوسېګ د یمن خلکو ویلې چې
ځان دې په جمعات کې منځونه کوي او مونږ به د شپې ډاکې کوو. دا خو ښه کار و. د شپې جمعات کې پروت دی او ټوله شپه یمن کې غلی شوي. سهار له چې ګوري خلقو وې صاحب بیګا خو ټوله شپه غلی شوي، ته نوی ګورنر راغی ویل ښه ویلی و داسې یو سپی ولاړ. سپي ته یې اواز وکړو چې دی خوا راشه. سپی چې راغی ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته ووایه چې بیګاله د ماسخوتن مانځه نه رستو څوک د کوره راووتو ټول سپي ته ګیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي. سپي ویل ډېره ښه ده صاحب. چې شپه شوه د ټول یمن سپي لګیا دي په یمن کې گشت کوي. چې څوک راوځي د کوره سپي ته ګیر چاپیر شي چې رپ نه وهي کې نه خرو دی. سهار له گورنر صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غله چې د سپو درولی دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه. هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا غلا او نشوه. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله. فیصله را سلور کس ناشتي مار راغی. مار پیژنئ سب مار راغی په دې سړي وروخته ده د ځان نو غرزول په دو وروخته ته ځان نو غرزول په دو وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مړ شو. قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا دی. استاد عقل څه ودی چې بای دې دریم سړی چې په دو ورو غرزولو خو د په غرزولو دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکړي کا دریم به ورکړي تا او دا باریکه غونډه مسله ده. تاسو په دې څه پوهیږئ؟ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وی چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه. هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړې. دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده. دغه ګوره دې سړی باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو کبد شو بچ شو نو دام خلاص شو. د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو خبره په دوه دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو. د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې وې. تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کې زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې وای. تاسو خیال راکړئ علم داو تقریر کوي. یو سړی را پاسې دو وې صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته. دا ارث په خپل جوړ دي. امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تا سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي. عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي. پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې که چې جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق
د پیغمبر پړه کې دا دردو چې خدای دې د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کا چې جنت ته لاړ شي. امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر. عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی. نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو، امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو. امام صاحب زما کور ته روټه ترازی خدا زما کور ته روټه تراشه سو وخت برازي امام صاحب ورته ماخام برازي. امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغی ځکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه او د دې غاړه اوسېدو. سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دی وکړه تا خو ماخام ټیم ښودلی او رالی ماسختن تیر ویلی بچیا واده خلافی مې نه دا کړی خو یو تکلیف پیښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله او بیا پخپله تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله پې کشته جوړه شو. نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان مرکان نو؟ ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونم راوغورځېده او تختې پخپله شوه او میخونه پخپله پې ټکوالی شو، کشته پې پخپله جوړه شو، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي. ویل بچیا ولې؟ ویل بې ترکان هم کشته جوړېدی شي. ویل بې ترکانه کشته نه جوړېږي؟ ویل نه دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشته بې ترکانه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سبحان الله. سړی اکبک شو. با امام صاحب لاس ورکو لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانول. دا د امام ابو حنیفه شان. د امام شافعي شان وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو. امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به ځون ختم نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعات نفل به مې وکړه. او زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په مانځ کې. خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول ځکه چې د مذهب دانو نو د قبر نه ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې داغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه نو داغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئله کشف ما ته وکړو مسئله به حل کړ. دا د امام شافعي شاه. اجي محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډما غړې دا مونږ بڑا بیري ته تلو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بلکار کو سکه ول دی اجري ته ډمې ته وځي بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري ته نه وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډيږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلې او باجي او لګیا دی بلنګا او دړنګا جوړه دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه. اجي محمد عامل ورغه دمه دلاس نونی او بچیا لک صبر وکړي او غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر ګنو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي. دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو. ورته لو اوري بچو که د خدای بندگان یې نو جمعه تراشي
او کد شیطان بندگان یې نو دې ډمیتا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناست صحیح نه په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو جره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه ته راغلي بلا واه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ده ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وې نه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار دي یو ټکی غواړم کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راوړم وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان شي اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کئی چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزان وخای نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته فضل کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راکا منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه وی راته وی امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې و په مغه شي خدای خوشحال کړم عزیزان قرآن کریم کې د حیا لویه مسله دا ده چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله یو ډېره عظیمه ګناه مې کړې ده اوس توبه وباسم معاف بشم څومره ګناه دې کړې ویجی ډېره لویه ده وې د دې ځمکې عمره ده ویجی دین هم لویه ده د اسمانونو عمره ده وې دین هم لویه ده وې د خدای د رحمت عمره ده وې نه د هغې په مخ کې بیا هیڅ شی نه ده وې خبره کوه وې زما 10 زامنو او 11 میلیونه وي وګرځېدمه زامنو لچا لور نه راکوله ډېر تلاش مې وکړ خو چا لور نه راکوله نو د ډېرې غصې نه رالمه او 10 زامنو ته مې خپلې 10 لوڼه په نکاح کړې یعنی خور مې رور ته په نکاح کړه یوه لور مې چې پاتې شوه نو ښځه مې بوډۍ وه مې ځان ته په نکاح کړه دا ګناه مې کړې ده اوس معافي غواړم توبه وباس رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو
فوراً دا آیات راغے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبرہ تو آیا دغه سړی ته اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په خپل ځان زیاته کړی دی، ظلم دې کړی نو چې دا دومره عظیم زیاته او ظلم تا کړی دی نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه منع امید کېږي. دا دومره عظیم زیاته او ظلم چې تا کړی دی نو دا الله د رحمت نه منع امید کېږي. ولی دا الله شان دا ده ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناہوں سړی ته معاف کی. زکا انه هو الغفور الرحیم، زکا بخون کې او رحم کوي. پیغمبر ورته مبارکی ورکړه او ورته وی چې لونه او زامن دې جدا کا او الله دا دومره عظیمه ګناه هر څه درته معاف کړ. تاسو خیال راځي الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو پیمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا، زما کار دادے چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا ہے زما درته معافی کو. زما عزیزان قرآن کریم کے بل ذکر راضی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. یو سړی په غلطای باندې ګناه وکړه، ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطه هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار نه یعملون السوء بجهالة په ناپوهی او ګناه وکړه ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباس نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر دی وی د ګناو که بالکل بصفاش. پیغمبرو یا طائب من الذنب کما لا ذنب له، توبه استون کې د ګنا نه داسې ده چې داړو چری کړي نه. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيوم ولدته امه، لکه نن چې د مور پیدای. تاسو خیال راغلی عرض میں داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم. دا الله دې رحمت ته وګوره، داغه دې شان ته وګوره، داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره. یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم. وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی. د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی. ملائکو ته ویلره یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چې وګوري د جنت دروازه به ورته ښکارش. د بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای. الله ورته وی زیا دروازې سره کینو
چې دروازې سره کینی چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کده دروازه کې لګ دننه کې ناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وی زید دننه کې نه وای ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې به څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې داوشي بیا به څنوم داوشي بیا به څنوم ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې د الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې ګویا کې حدیث په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه ده دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیونو ډیره زوره اجازه ده نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي نا دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیونو دم په واچوم د خدای شانو اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخاوره نو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیونه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګره ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلینو داسې کلمات نه دی اوریدلې دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې ماین شو دیکھ چې د چا غلامو هغه تړلو وی تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو یې مخ کوي دې بیا مونږ کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به او تړول به خدای ته پويږي چې نور څه نشم کوي خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوخي په شګو پورې پاتې شو ول توبه او باسي د محمد عربي نه هغه به لار شي نه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه می دي توبه نه خزل غالبا ماریا قبطیه نامه په پیغمبر مې نشوي دا مېړه راونی و
چې توبه وباسه. غویل په خدای قسم که توبه وباسه. نیزه راواغسته او په نیزو یې په دې شرمګاه کې وواله. ټولې کلمې ولا زیره زره کړې په نیزو باندې. همداغې نه مړم شوه. په زنکدن کې هم چغې والې چې د شان رسول نه مې دې توبه نه وي. ښځه وه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تپوس کې او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې ښه ده د اس په ملا لاس کېده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر در کوم. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی که نی؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي. لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا ویل بیا به دې مړ کوم. ویل لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې. ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان. اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. په لار روان دی اوس یو شیخ په لار مخې ته ورغلی دی ورته حضرت زه خو یو کم 100 قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا. شیخ نیم دا سټوالو مړی کو پلار روان دي نو بیا وسړه کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغه ته السلام علیک وعلیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما 100 قتل کړي یو مې وسکو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس. هغه ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وی چې اوس مې اراده د توبه وکړه ویله هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ولا مرګ راغی او سات قبض شو. ساچې ته وطن د سینه د نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و اوس مخ کې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساتي وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله د غضب ملائکو وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړي و مونږه روح علیین ته وړو
د دواړه قسمه ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوای دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دی یوسي ملائکو ناپ شروع کو او الله داغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملائکو وګټله او د غضب ملائکو بیلله روح هغه واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړی و چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما وسوځوئ او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورته ویلي ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ور تخیم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې اډو خدای ته پیش نشم چې مرشو زامن یو سوزولو او ایره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي جوړې کا او ځان ته پیش ک چې دا وصیت دی ولې کړو د سوزولو ول خدای ته ملیدنه چې درته پیش ک موزان خلاص کم الله ورته ز چې تمانه دومره یری دی ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سره موسی علیہ السلام خدای پاک ته وې چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوري وې چاو و ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کړو هغه اسلم ورکړي د جیب نه امیانه پرې وتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پرې وتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغې او هغه بټوي اوچته کو تخته پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغې چراغ او بیس کله هغه اسوالا واپس راغې ابوډا ته وی چې دل تمانا بټوا پرې وته هغه بچي زه خبرم نه مو بوس کړو ترانه ویل 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده اون تا غسته هغه مان ده غسته دي اسوالا سره تورا و سره ته غسکو بوډا یې مړ کو موسی علیہ السلام اریان ده چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شوم تختول او مړ دي کی بوډا کو ویلې موسی زما دا انصاف ته سپوي شوي و یا الله نه پويګ بټو ما شوم مړ او مړ دي کی بوډا کو ورته له موسی وکیدا دا بټوا کې چې څومره پیسې وي
دې اس والا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اس والا په منکر شو نه ورکول نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده خدا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلو خو دې اس والا ته پته نه و نو په دې چل می د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغستو دا زما انصاف ده ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دغه دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه نه استوونه بیا پکې وره هغه قوم چې او هغه په دیونه عرکه هوا او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه کو ابراهيم عليه السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورتراغه ورته وی غږ بنکه کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم شي غږ بنکه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی تب ولا تیور کې چې د پایو میادی تیر شي بیا بګور پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي 2 کاله پس بیا رااله ماشومې غي کې نیولې دی ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خورې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده وای مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکنیو پزمکه کې به دومره خخه کیو پاس نه به پکان وولي چې په کې مړ شي کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشتا هغه یو وای आवाजو جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلاړ نشي نعره تکبیر شان صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو يهودي د هر وخت
سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج یو کنه بینا کې چې نه بینا کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغسته او خاون تراوړي چې دارو می درته وړي سلای پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دوم داسې دي خزه وې دا داغه چا د خپو خاوري دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وخا تا د دشمن د خپو خاوري مالا پسترګو کې واچول چاړه راغسته وی وست خو چې وی وست لاندې نه نورې و چا وست لاندې نه نورې आवाज ورته وشو چا بدبختان تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسی دا بنوري کیږي د سردار کونین د لور واده چې او پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندن تو تمنه نه بیبي فاطمه واده څنګه شوه ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا ستاد واده لپټا دا کالی نو د کجورو د پانو یو دو کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچی ادا ستاد واده زیورا دی او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح پخپل د حضرت علی سره وتړل پخپل سنت طریقه دا چې پلار با د خپل لور نکاح پخپل تړي د بیبي فاطمه نکاح رسول الله پخپل وتړل او جنکای ور سره کړي او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ور کړه جنت له باغ کور زی چا د بل د آبادای په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شیخ ودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي چې د خپل خلینا لړایو باسي او بل له خپل خلینا باسي داسلا چاکي عزیزانو په یو جهاد کې نه کا صدا سے په قطار وهلي پراته دي نه کا او بروړی او به چروړی اړم بیله چې او به ورکړي هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی دلای و چاغله وروړي هغه دی بل لای ورک چا بل لای وروړي هغه دی بل لای ورک چې بل لای وروړي دی بل چې نه هم ته سړی رسیدو دا رستو ټول مرشي به وبو یو سړی سره چې په ځنکدن کې هم د بل خیال نه هغه سره به ایمان څنګه تیری جنت خود دغه خلقو ځای زما اوستا جنت سره څکا بهتر مسلمان کم یو دی پیغمبر فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سره دی چې داغه د لاس نه او د جبه نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي چې د چا د جبه او د لاس نه بل چا ته ضرر رسي پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان